الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستكفيه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا شبيه له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا وأولانا وأجلانا محمد إمام الأنبياء محمد إمام المرسلين محمد خاتم الأنبياء محمد خاتم المرسلين محمد سيد الكونين وسيد الثقلين محمد رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا
العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول درود پاک شوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. زمان د دین اسلام ډیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو کشرانو او همزولو مسلمانانو ورونو تیرو دو جمعو راسي د سیرت په هکله د ټولو نه اوله پر رسول الله مبارک باندې د درود پاک ویلو چې کوم اجرونه او ثوابونه دي هغه موږ ذکر کړو. بیا دین وروسته په مختصر توګه باندې د صحابه کرامو او د امت اکابرینو چې کوم رسول الله مبارک سره مینه وه د هغې مختصره تذکره وشوله. نن جمعې به د سیرت په حوالې سره مونږ او تاسو آغاز او شروع کوو. نن به د ټولو نه اولنۍ موضوع زمونږ دا وي چې رسول الله مبارک د پلار په نیکه باندې واله چې تر آدم علیه السلام پورې یو کم 50 په 49 سلسلو باندې پیغمبر علیه السلام سلسله د نسب آدم علیه السلام ته رسیږي. نو نننۍ اولنۍ خبره به زمونږ دا وي چې پیغمبر علیه السلام دا یو کم 50 واړه پشته او سلسلې الله رب العالمین ټول پاک دامنه پیدا کړي وو. دویمه مسله به زمونږ او تاسو د دې متعلق وي چې څنګه پیغمبر علیه السلام پلار په نیکه باندې سلسله تر د آدم علیه السلام پورې پاک دامنه وه. همدارنګې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې او د ټولو امتیانو بیبیانې دا هم الله ډېرې پاک دامنې پیدا کړي دي. او درېیمه مسله دا به د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ، د پیدایش ورځ او د پیدایش وخت چې رسول الله مبارک کله پیدا شو، په کومه ورځ پیدا شو او په کوم وخت باندې پیدا شو. نو مختصره تذکره به د دې دوه درېو مسلو متعلق د الله رب العالمین په فضل باندې کوو. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د قرآن عظیم الشان یو آیت مبارک ما ولوستلو. الله رب العالمین فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم. الله رب العالمین فرمایي او دا خطاب د الله رب العالمین تر د قیامت پورې ټولو انسانانو ته متوجه دی. الله وی لقد جاءكم، یقینا راغلی
عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگر دا انفسکم تفسیر کرے دے اگوی دا انفسکم دا اصل کی انفسکم دے و دفاع باندے زبر دے انفسکم نو مانا دا آیت مبارک دا سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبر راولی گلو خسنگا پیغمبر اللہ راولی گل عبداللہ بن عباس فرمائی من انفسکم اے من افضلکم و اشرفکم وی پتاسو کے چه کم دا طولو دا افضل خلق دی کم دا طولو دا اشرف خلق دی اللہ رب العالمین پا دی طولو افضلو پا دی طولو اشرفو کی دوارو جہانو سردار دوارو سردارو او عجیب خبر دادا مفسرین لکلی دی دا آیت مبارک پزیل کی وی پیغمبر علیہ السلام نوالا تر دا آدم علیہ السلام پورے یو کم 50 پشتونه پورا کیږي 49 سلسلو باندې رسول الله مبارک سلسله د نسب آدم علیه السلام ته رسیږي خو وی پیغمبر علیه السلام چې الله په کومه کورنۍ کې پیدا کړی دی دا ټوله سلسله الله رب العالمین محسنین او پاک دامنه ګرځولي دي د پیغمبر علیه السلام په دې سلسلې د نسب کې الله رب العالمین یو داسې بندر نه دی پیدا کړی چې د هغه په لمنه باندې دی او د هغه په زندګۍ باندې دی کوم قسم داغ لګېدلی وي رسول الله مبارک تر د آدم علیه السلام پورې په دې یو کم 50 پشتونو کې ټول په ټوله باندې الله رب العالمین عفیفه او پاک دامنه ګرځولي وو عجیبه خبره ده او بیا تاسو د قرآن عظیم الشان د سورې نور په آیاتونو مبارکو کې به یو واقعه د علماو نه اورېدلې وي موږ د خپلو اکابرینو نه اورېدلې دي استادانو نه اورېدلې او د قرآن پاک په تفسیرونو کې هم لیدلې ده مشهوره واقعه ده واقعه د افک ورته ویل کېږي غزوه د بني المصطلق په نوم باندې مشهوره غزوه شوې ده پیغمبر علیه السلام دی او په دې غزوې سفر کې ام المؤمنین زموږ او تاسو مور بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ورسره وه مدینې منورې ته چې کله راتلل نو د راتلو سره عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا د منافقانو سردار و په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګول وایي دې صفوان رضی الله تعالی عنه سره العیاذ بالله ثم العیاذ بالله وایي صفوان رضی الله تعالی عنه سره بدفعلي کړې ده زنایي کړې ده الله پاک د عائشه رضی الله عنها پاک دامني نازله کړله او څنګه نازله کړله تر د قیامت پورې به د عائشه رضی الله عنها هغه پاک دامني په قرآن پاک کې د الله د بندګانو په ژبو باندې جاري وي الله قرآن پاک کې فرمایي ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم الله قرآن پاک کې وایي چې کله تاسو د عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق دا بهتان واورېدو دا د دروغو خبره مو اورېدله ای مؤمنانو ای مسلمانانو تاسو به فورا ویلي وای هذا بهتان عظیم دا خو لوی بهتان دی دا لویه د ځان نه جوړه کړی شوې خبره ده دا خو یو لوی تهمت دی په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې مفسرینو د دې آیت په ځای کې یوه مسله لیکلې ده وایي د پیغمبر بیبیانې دا الله رب العالمین عفیفه او پاک دامنې پیدا کړې وي او د پیغمبر علیه السلام چې څومره آبا او اجداد دي دا هم الله رب العالمین ټول عفیفه او پاک دامنه پیدا کړې وي یو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام وینا مبارکه ده محبوب پیغمبر فرمایي ما بغت امرأة نبی قط چرته د کم یو پیغمبر کله بدفعلي او زنانه نه کړې ما بغت امرأة نبی قط د یو پیغمبر
چې کومه سلسله د پلار او د نیکه ده دام ډېره پاک دامنه وي او بیا د هغه لاندې سلسله دام ډېره پاک دامنه وي نو نبي مهربان علیه السلام چې الله رب العالمین په کومه سلسله او کومه شجره کې پیدا کړی دی دا ډېر پاک دامنه خلک او دواړو جهانو سردار د ټول کائنات دپاره د خوشحالۍ د ټول کائنات د وجود دپاره یوه لویه ذریعه وه نو پیغمبر علیه السلام دا سلسله د نسب تر د آدم علیه السلام پورې الله ډېره عفیفه او ډېره پاک دامنه پیدا کړې وه علماو یو خبره لیکلې ده د الله یو پیغمبر دی عیسی علیه السلام وایي ما سوا د یهودو نه چې دې یهودیانو د عیسی علیه السلام مور په مریم بیبي باندې تهمت او بدنامه لګولې وه ما سوا د دې نه بل کم یو بنده د پیغمبر په نسب او د پیغمبر په سلسلې د شجرې کې چرته چا طعن نه دی کړی یو یهودو چې مریم بیبي ته د زنا او د بدفعلۍ نسبت وکړلو عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو دا دوی ته د تعجب خبره ښکارېدله خاوند یې نشته بې خاونده زوی پیدا شو هغې باندې یو تهمت ولګولو الله قرآن عظیم الشان کې ایتونه مبارکه نازل کړه او دې تهمت د وجې نه الله رب العالمین بیا ځای په ځای باندې په یهودو باندې لعنت راولېږلو ولې مسلمانانو ورونو ځکه د پیغمبر په مور باندې او پیغمبر چې د چا نه پیدا شوی دی هغې متعلق دوی یو غلطه رایه پیش کړې وه الله رب العالمین صفحې کې ایتونه مبارکه نازل کړه نو مسله ځان سره دا یاد وساتئ چې د پیغمبر د پلار په نیکه باندې چې څومره سلسله وي دا الله رب العالمین ډېر پاک دامنه بندګان پیدا کړي وي او بیا د هغه بیبیانې او د هغه لاندې سلسله دا هم الله رب العالمین ډېر عفیفه او ډېر پاک دامنه پیدا کړي وي ابتدا کې چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې د الله د وحدانیت پیغام خلکو له ورکړلو او د الله د یووالي دعوت خلکو له ورکړلو نو مخالفینو د خلون هم دا خبره راووتله چې پیغمبر علیه السلام په موږ کې یو لوی نسب والا دی او هغه څنګه مکې مکرمې نه ابو سفیان لاړو د روم بادشاه هرقل ته لاړو ولې ځکه چې په هغه ذهن کې د پیغمبر علیه السلام متعلق غلطې خبرې ورواچوي غلط خیالات ورواچوي روم ته لاړو د روم بادشاه هرقل تپوس ترې نه کوي ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نه د روم بادشاه هرقل تپوس کوي کیف نسبه دا کم پیغمبر متعلق چې تاسو شکایتونه کوئ د کم پیغمبر نه تاسو ګیلې کوئ او کم پیغمبر چې د الله د یووالي دعوت ورکوي کیف نسبه د ده دا نسب څنګه دی د ده د پلار په نیکه باندې شجره څنګه ده د ده خاندان څنګه دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې ایمان نه و راوړی پیغمبر علیه السلام تللی خو ایمان یې لا نه و راوړی روم بادشاه هرقل ته وایي هو فینا ذو نسب پیغمبر علیه السلام په موږ کې ډېر ښه نسب والا دی علماو لیکلي دي وایي ګوره ابو سفیان رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې لا ایمان نه دی راوړی خو بیا هم د پیغمبر علیه السلام د نسب او د پیغمبر علیه السلام د پلار نیکه د خوالي ګواهي ورکوي او بیا ورته د روم بادشاه هرقل عجیبه خبره کړې ده ورته وایي وکذلک الرسل تبعث فی احساب قومها ورته وایي چې انبیا الله رب العالمین د قوم په ښه نسبونو کې رالېږي نو پیغمبر علیه السلام په تاسو کې ځکه الله د ښه نسب والا پیدا کړی دی زما غرض مسلمانانو ورونو دا دی چې پیغمبر علیه السلام الله رب العالمین یو پاک خاندان کې پیدا کړی دی په یو کم 50 سلسلو باندې د ده واسطه آدم علیه السلام ته رسیږي او دا یو کم 50 واړه سلسلې الله ډېر پاک دامن خلک ګرځولي او بیا د پیغمبر علیه السلام بیبیانې الله ډېر پاک دامنه ګرځولي په
وی د پیغمبر علیہ السلام نیکه عبد المطلب الله رب العالمین د ته پزړه کې ور واچوله چې کله د بچی پیدا شي دا بچی به ډېر د کمال نه ډک وي ځکه د دې بچی نه به الله بیا یو پیغمبر پیدا کړي ستا د نوسۍ به پیغمبر وي ستا د نوسۍ ته به الله یو مقام او مرتبه ورکړي علماو لیکلي دي الله رب العالمین د عبد المطلب په زړه کې ور واچوله چې دې بچی ته دې داسې نوم کېده وه چې کوم نوم ما ته په نومونو کې خوښ دی حدیث مبارک کې راځي دواړو جهانو سردار فرمایي احب الاسماء الى الله تعالی عبد الله وعبد الرحمن الله ته په نومونو کې دوه نومونه وایي ډېر خوښ دي یو عبد الله او دویم عبد الرحمن وایي دا دواړه نومونه الله رب العالمین ته ډېر خوښ دي نو عزتمندو مسلمانانو ورونو پیغمبر علیه السلام په سلسله کې د ټولو نه اولا پلار دی کله چې دی پیدا کېدلو الله رب العالمین د ده پلار ته چې د رسول الله مبارک نیکه جوړېږي الله ورته په زړه کې ور واچوله ته د خپل زوی ته یو ډېر مبارک نوم کېده وه او هغه مبارک نوم ځکه دی چې د الله رب العالمین ته ډېر خوښ دی نو په نومونو کې د ټولو نه ښایسته نوم دا د پیغمبر علیه السلام پلار ته میلاو شولو بیا چې کله رسول الله مبارک پلار دی لا په دې وخت کې زمانه د فترت وه معنا دا ده عیسی علیه السلام زمانه تېره شوې وه خو د هغې نه وروستو الله بل کوم پیغمبر دنیا ته نه و رالیږلی په دې زمانه د فترت کې علماو لیکلي دي وایي د پیغمبر علیه السلام مور او پلار دا په سمه عقیده باندې وو دا په یو سم موقف باندې وو په سمه نظریه باندې وو نوم یې ښایسته ځکه الله رب العالمین به دله اوس ښایسته بچی ورکړي بیا چې کله دی لږ راغټ شو عبدالله د پیغمبر علیه السلام پلار کله راغټ شو نو عبدالمطلب یې اراده وکړله وایي زه ورته واده کوم واده دپاره الله رب العالمین کوله یوه ډېره مشهوره قبیله چې قبیله بني زهره ورته ویلی کېږي مشهوره قبیله وه چې د دوی پاکدامني ډېره مشهوره وه د دوی هغه حیا ډېره مشهوره وه او هغې شرافت نسبي ډېر مشهور و عبدالمطلب راولګېدلو او خپل زوی عبدالله لې په دې پاکه او ښایسته کورنۍ کې جینۍ وکړله او هغه جینۍ چې وه وهب بن عبد مناف بن زهره د هغه بچی ده او په نوم د آمینه بیبي باندې مشهوره وه د دې رشته یې ونه وغوښتله دا د رسول الله مبارک مور به جوړېږي عبدالله دا د پیغمبر علیه السلام پلار بیبي آمینه دا د رسول الله مبارک مور وه واده وشولو علماو لیکلي دي چې کله د رشتې دپاره تلل عبدالمطلب دی ورسره خپل بچی دی عبدالله چې دا بیا د رسول الله مبارک پلار به جوړېږي د دې رشتې دپاره چې کله تلل نو په لاره کې یو یهودنه زنانه ورته ولاړه وه او دا یهودنه زنانه په تورات هم ډېره پوهېدله او په انجیل هم ډېره پوهېدله عبدالله د پیغمبر علیه السلام پلار له دعوت ورکوي وایي که خوښه دې وي او زما خبره ومنې نو یو سل اوښان به م دله درکړمه یو سل اوښان به م دله درکړمه هغه ورته وایي نه ما ته ستا د اوښان نه دي قبول معنا دا ده که زما خبره ومنې او ما سره یو ځایوالی وکړې یو سل اوښان به درته نذرانه کړمه وایي نه نه ما ته دا نه ده خوښه دا درته نه ده قبوله دا درته نه ده منظوره پلار سره روان دی دا قبیله بنو زهره ته ورسېده الله کوله بیبي آمینې سره د پیغمبر علیه السلام د پلار رشته برابره شوله یو درې شپې هملته سرګنۍ کې وکړلې واپس چې راتلل همغه یهودنه زنانه بیا ولاړه ده تپوس دې کوي چېرته تللي وی وایي قبیله بنو زهره ته تللي وو ولې تللي وی وایي هلته رشته او نکاح وشوله وایي دا نورې شپې هم چېرته سبا کړلې وایي درې واړه شپې هم هلته وکړلې دا یهودنه زنانه ورته وایي د پیغمبر علیه السلام پلار ته وایي الله اکبر وایي ستا په دې تندي کې ستا په دې مخ کې
ما ته ظاهري د نبوت هغه رڼا ښکارېدله د نبوت هغه نورانیت راته ښکارېدله زه بدفعلۍ والا نه یم زه زنا والا نه یم ما تا سره د ځان د یو ځای کولو مطالبه کړې وه په دې غرض مې کړې وه چې الله د انبیاو سلسله زما په دې خاندان او کورنۍ کې راولي خو رب ته منظوره نه وه الله موږ نه واړوله قبیله بنو زهره ته لاړه او بیبي آمینې سره ستاسو خپلولي وشوله روایاتو کې راځي مکې مکرمې ته راغله مکه مکرمه کې دی یو ځلې د تجارت په غرض باندې مکې مکرمې نه روانېږي او شام طرف ته ځي ځکه د مکې خلکو تجارت دا به اکثره د شام والاو سره و پیغمبر علیه السلام پلار دی عبدالله واده وشولو واده نه وروستو ځي اوس شام ته د تجارت په غرض باندې محدثینو واقع را نقل کړې ده وایي چې شام ته کله لاړه په دې واپسۍ کې پیغمبر علیه السلام پلار بیمار شو مدینې منورې ته راغله په مدینه منوره کې یو میاشت بیماري تېره کړله یو میاشت بیماري او میاشت بیماري تېرولو نه وروستو پیغمبر علیه السلام لا نه و پیدا دی د مور په خېټه باندې دی چې پلار وفات کېږي په مدینه منوره کې مکې مکرمې ته قافله د شام نه واپس راله عبدالمطلب ګوري زما بچی عبدالله نشته دی تپوس دې نه کوي زما بچی څه شولو قافلې والا ورته وایي هغه مریض شوی دی موږ په مدینه منوره کې پرېښودلو خپل مشر بچی یې ولېږل حارث دا د عبدالمطلب بچی دی ورته وایي لاړ شه مدینې منورې ته ځان ورسوه او زما د بچي د عبدالله حالوال معلوم کړه وایي ډېره ښه ده مدینې منورې ته چې راورسېده عبدالله رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام والد محترم دی هغې دنیا د رخصتي وشوله وفات شولو لا دواړو جهانو سردار نه دی ویله لا د هدایت هغه نور نه دی راختلی چې پلار یې د دنیا نه لاړلو والد محترم یې وفات شولو حارث مکې مکرمې ته راځي پلار ته وایي زما ورور عبدالله خو وفات شولو مکه مکرمه کې ډېر د غم عالم و ډېر یو لوی غم رالو روایاتو کې راځي وایي الله رب العالمین مکې مکرمې والاوله او عربونه او قریشونه خبر ورکولو لپاره د اول نه واقع د فیل مخې ته راوستله مختصره توګه باندې وایو ځکه داسې اراده ده چې یو ځلې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تذکره اوس نه شروع کړو چې بیا درې څلور میاشتې په هغې باندې مسلسل گفتګو وکړو الله د پیغمبر په ژوند باندې چې د عادت نه خلاف پیغمبر په لاس باندې څه ښکاره کړي دې ته معجزه وایي خو چې د پیغمبر د پیدایش نه مخکې الله کوم یو کار خلاف عادت ښکاره کړي دې ته ارهاص وایي او دا ارهاص دې لپاره وي چې الله دې خلکو ته تنبیه ورکوي چې یو پیغمبر راتلونکی دی یو عظیمه انسان راتلونکی دی مکې والاو ته ارهاص په توګه باندې او تنبیه او خبردارۍ په توګه باندې الله واقع د فیل مخې نه راوستله مونږ او تاسو قرآن پاک لولو اخرني لس سورتونه تقریبا اکثر مسلمانانو ورونو ته یادي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فديكي الله رب العالمين هغه واقع د فیل ذکر کړی ده اوس پیغمبر علیه السلام وفات ته پیدایش ته مفسرینو لیکلي دي یا 50 ورځې پاتې دي او یا 55 ورځې پاتې دي مکې والاو ته الله خبرداری ورکړي دواړو جهانو سردار راتلونکی دی دنیا ته واقع د فیل څه په دې الفاظو مفسرینو ذکر کړی ده ابرهه په نوم باندې مشهور سره دی او دې پاتې کېدلو په یمن کې پاتې کېدلو د وی دا مسلمانان ټول په ټوله باندې په مکه مکرمه کې دا جوړه کعبه ده او د دې نه تاویږي دې ته عبادتونه کوي دا د دوی قبله ده زه داسې کومه چې یوه بله مصنوعي او ښکلې او ښایسته قبله به جوړه کړمه
خسته کعبه به جوړه کم او خلک به راځي د هغې طوافونه به کوي او د هغې عبادت به کوي چونکې دی د یمنو او په یمن کې مشهور ښار د صنعا په نوم باندې مشهور ښار دی په دې کې یو کعبه جوړه کړله مسلمانانو ته پته ولګېدله قبیله بني کنانه په نوم باندې مشهوره قبیله وه په مکه مکرمه کې هغې ته پته ولګېدله چې ابراهه په یمن کې کعبه جوړه کړله د الله د کور په مقابله کې بله کعبه نه جوړه کړله نو دی لاړلو او هغه د ابراهه جوړه کړې کعبه د هغې خواته یې ډکه او دسماته یې وکړلو چې ته به څه یې او ستا کعبه به څه او دویم روایت محدثینو دا را نقل کړی دی و یو دوه مسلمانانو د دې مصنوعي کعبې خوا سره اور ولګولو الله هوا مسخره کړله هغه اور یې واخیستل او خاص د ابراهه هغه جوړې کړې کعبې ته دننه ورلو هغې اور واخیستلو ټوله وسوځېدله چې وسوځېدله دی په غوسه کې شو ډېر په جلال کې راغی سخت د غوسې په حالت کې دی خوی مسلمانانو زمونږ کعبه ورانه کړله زه به اوس ځم او دا د مسلمانانو کعبه د مسلمانانو دغه قبله به زه اوس ورانومه مکې مکرمې ته را روان شو خو د راتګ نه مخکې چې کله دی مکې مکرمې ته راتله محدثینو او مفسرینو څه په عجیبه توګه باندې هغه واقعه ذکر کړې ده وایي غټ غټ هاتیان یې برابر کړل مزیدار غټ غټ هاتیان چې زه به ځم او په مکه مکرمه او په کعبه مبارکه باندې به چړهایي کوم او هغه به ټوله ورانوم ټوله به مسماره ګرځومه چې مکې مکرمې ته رالاړ شو زورور هاتیان هم ورسره دي او زورور جنګجو او بهادر کسان هم ورسره دي مکې مکرمې بهر په دې خوله کې د مکې والو اوښان دي د هغې ګډې بیزې دي هغه لګیا دي او بهر سریږي ابراهه چې راغی او ولې د مکې والو دا حیوانات د هغې دا ګډې بیزې د هغې څاروي او د هغې اوښان یې ونیول ګرفتار یې کړه چې ګرفتار یې کړه مکې مکرمې ته خبر راغی وی ابراهه راغلی دی او کعبه ورانول غواړي کعبه ورانول غواړي او چې کوم زمونږ د مکې والو هغه څاروي د کعبې نه او د مکې نه بهر دي هغه یې نیولي دي روایاتو کې راځي وایي د پیغمبر علیه السلام نیکه چې و عبدالمطلب دا یو ډېر هیبتي شکل صورت الله دله ورکړی یو ښکلې لویه او مزیداره باډي الله د پیغمبر علیه السلام نیکه ته ورکړې وه دی راووتلو مکې مکرمې نه بهر راځي بهر راغلو ابراهه سره ملاقات کوي چونکې د ده دا باډي د ده دا صورت ډېر هیبتي و ابراهه دا عادت و چې په دې خپل تخت باندې د ځان سره صحبه نه پرېښودل خو چې کله عبدالمطلب راغی د پیغمبر علیه السلام نیکه یې ولیده او د هغه دا ښکلې او ښایسته چهره یې ولیدله نو په دې ابراهه باندې یو روب راغی په تخت خو یې بره ځان سره نه کېنول دیم لاندې راکوز شو او په عام فرش باندې رسول الله مبارک نیکه عبدالمطلب سره کېناستو ورته وایي څنګه راغلی ابراهه پیغمبر علیه السلام نیکه ته وایي څنګه راغلی ورته وایي زما اوښان دې نیولي دي هغه اوښان مې راکړل ورته عجیبه خبره ده زه راغلی یم په کعبه باندې حمله کومه ستاسو کعبه ورانومه ستاسو عبادتخانه ورانومه د کوم ځای چې تاسو طوافونه کوئ زه هغه ورانوم او ته لګیې د خپلو اوښانو مطالبه کې ورته وایي انا رب الابل انا رب الابل زه د دې اوښانو مالک یم وللبیت رب سیمنعه او د دې کور لپاره خپل مالک شته دی هغه د خپل کور حفاظت کوي ماله زما اوښان راکړه ماله زما اوښان راکړه مفسرینو لیکلي دي وایي ابراهه خپلو لښکرو ملګرو ورته وایي وایي ده ته خپل اوښان واپس کړي تقریبا 200 اوښانو ټول یې ورته واپس کړه عبدالمطلب سره د ملګرو نه لاړ او کعبې مبارکې سره الله ته جاړي
زار او قطار سره الله ته جړه او فریاد کوي الله نن موږ کمزور یو خو ته نه یې کمزوری الله موږ حفاظت نشو کولی خو تی کولی شي یا الله ته د خپل کور حفاظت وکړې الله ته د خپل کور د حفاظت اسباب برابر کړې مفسرینو لیکلي دي دوی دعاګانې غوښتلې الله ته جړل الله رب العالمین ابابیل توتکر کې مرغان الله رب العالمین راولېږل او هر یو مارغه سره به یو کاڼی په مخوکه کې یو به په یو پنجه کې او بل به په بله پنجه کې د بره نه راروان دي ابراهه راغلی دی ډېر په یو جوش او جلال کې چې زه به کعبه مبارکه ورانوم الله د اسمان نه واړه واړه مارغان راولېږل ابراهه ته ښایي او تر قیامته پورې ټول انسانانو ته ښایي ای زما بندګانو زما د قدرت مقابله مه کوئ تاسو یو د توتکر کو مقابله هم نشئ کولی وایي دا توتکر کې دي واړه واړه مخوکه کې مې یو ورکوټی کاڼی رانیولو چې د بره نه مې هغه کاڼی را پرېښودلو هغه دونه زورولو چې په هاتي باندې به کوم سړی ناست و هغه نه به هم دا کاڼی ووتلو او چې په کوم هاتي باندې وسولو هغې نه به هم دا کاڼی ووتلو هاتي به هم په ځای را پرېوتو مړ به شو او چې کوم سړی به پرې د پاسه سولو هغه هم په ځای را پرېوتو مړ به شو مفسرینو لیکلي دي یو یو مړ کېده ابراهه ورته ګوري او د هغه د لښکر یو یو سړی مړ کېږي یو یو سړی مړ کېږي اخر دا چې یو ابراهه پاتې شو الله په یو بیماري ولګوله او هغې بیمارۍ اثر دا و چې د بدن کوم جز ته به هغه بیماري ورسېدله هغه په خپله د نور بدن نه را جدا شو کله ګوته خرابېږه کله د لاس پیلۍ خرابېږه کله مټ خرابېږه یو یو بدن هغه ټوکړه یې جدا جدا کېدله اخر دا چې یو سینه پاتې شوه هغه سینه هم وشلېدله دی هم وفات شو مکې مکرمې په شاوخوا علاقه کې هاتیان پراته دي په هغې باندې سواره خلک راغلي هغه پراته دي یو بویونه دي بدبوداره حالات ټول بدبوداره کړه الله رب العالمین یو مزیداره باران وکړه او مزیدارې اوبه یې راوستلې د هر څه الله په هغې باندې لاهو وګرځول مفسرینو لیکلي دي وایي دې واقعې ته ارهاس ویلی کېږي ارهاس مطلب دا و چې الله د مکې والو ته تنبیه او خبرداری د دې خبرې ورکول چې زما یو محبوب را روان دی زما یو جانان را روان دی او زما د دواړو کونینو سردار را روان دی دا مکې مکرمې والو ته الله رب العالمین یو تنبیه ورکړله د دې واقعې او د دې عام الفیل په دې کار باندې 50 یا 55 ورځې وروستو الله رب العالمین دواړو جهانو سردار پیدا کړي خو څنګه طریقې سره روایاتو کې راځي مفسرینو واقع را نقل کړې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه دا دغه نوم دی او د ده مور ده فاطمه بنت عبد الله دای مور ده نو مور یو واقع بیان کړی ده واقع به بیانوم خدا زمونږ او تاسو د خود پیغمبر د پیدایش وختو رسول الله مبارک د پیدا کېدو ټیمو بیا چې کوم حالت کې پیدا کېږي او کوم هغه نوراني کیفیت دی نو اوس چې مو ته وایو قسم دې سړی په خوند نه مړېږي فاطمه بنت عبدالله چې دا د عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه مور ده دا فرمای وای چې کله نبی آخر الزمان پیدا کېدل کله دوه جهان سردار پیدا کېدل کله د الله رب العالمین حبیب پیدا کېدل نو دا وخت د صبح صادق صبح صادق دا معنا چې سبا راختلو د صبح صادق وخت دی دغه د صبح صادق په وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا کېدلو وای د پیدایش په وخت کې فاطمه بنت عبد الله وی زد رسول الله مبارک مور بیبي آمینه سلام چې رسول الله مبارک پیدا شولو نو پیدایش په وخت کې د بندگانو خوشحالي خو پرېږده چې په اسمانونو کې یو خوشحالي دا مچاو شوله چې بره د اسمانونو ستوري او هغه په ښکته باندې را روانو هغې خوشحالي منووله وایي دومره ډېر
شادي مناوه مفسرینو لیکلی دي وی د رسول الله مبارک پیدایش په وخت کې الله د برنه د ستوري لاندې ولې رالیږه په دې کې نقطه څه وه وی نقطه پکې دا وه چې څنګه اسمان د ستورو سره رڼا راځي ښایست ورسره راځي تیاره ورسره ختمیږي بدرنګي ورسره ختمیږي په دې کې اشاره دی خبرې ته وه چې رسول الله مبارک په پیدایش باندې به الله د کفر تیاری ختموي الله به د جهالت تیاری ختموي الله رب العالمین به د شرک او د بت پرستۍ هغه تیاری ختموي او الله رب العالمین به د دین اسلام هغه لویه رڼا راولي او په دې کل دنیا باندې بې نافذ ګرځوي زمونږ او تاسو د خوب پیغمبر مور بیبي آمنه رضی الله عنها فرمایي وایي چې کله پیغمبر علیه السلام پیدا شو رسول الله مبارک د پیدایش په وخت کې زما د دې بدن نه یو نور او رڼا ووتله عجیبه خبره ده وایي رسول الله مبارک د پیدایش په وخت کې زما د بدن نه یو نور او رڼا ووتله چې ما ورته کتل او دې نور په ذریعې سره الله رب العالمین د قیصر او د کسرا هغه ښارونه او کلاګانې الله په دې نور او رڼا سره منورې وګرځولې مفسرینو لیکلي دي وایي د دې غرض دا و چې رسول الله مبارک الله پیدا کړلو د دین او د طرفه د الله د وحدانیت دا پیغام دا به تر د قیصر او د کسرا هغه قلاګانو د هغې بادشاهۍ او د هغې سلطنتونه دا به ټول د رسول الله مبارک په دې نبوت باندې د دې په نورانیت باندې به منوره ګرځېږي الغرض پیغمبر علیه السلام چې پیدا کېدلو یوه خبره اولنۍ دا ده چې دا وخت د صبح صادق و صبح صادق دا معنا ده چې د شپې او د تهجد وخت ختم شوی سحر د مانځه وخت داخل شوی په دې وخت کې رسول الله مبارک پیدا شوی دی دا یوه خبره ده دویمه دا ده چې کله پیغمبر علیه السلام پیدا کېدلو دا ورځ د پیر وه د پیر په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی دریمه دا ده چې رسول الله مبارک پیدا کېدلو دا میاشت ربیع الاول وه چې موږ او تاسو په پښتو کې ورته د 12مې میاشت وایو میاشت ربیع الاول وه ربیع الاول په میاشت کې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی څلورمه دا ده چې اسلامي تاریخ په لحاظ سره دو مشهور اقوال مفسرینو ذکر کړي دي یو قول دا دی وی رسول الله مبارک چې پیدا کېدلو دا د اسلامي میاشتې 8 تاریخ او دویم قول دا دی چې رسول الله مبارک کله پیدا کېدلو دا د اسلامي میاشتې 9 تاریخ دا دو قولونه ډیر مشهور دي پنځمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام کله پیدا کېدلو دا موږ او تاسو چې کوم د انګریزي میاشتې دي جنوري فروری د دې په لحاظ سره چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېدو علماو لیکلي دي یا 20 اپریل او یا 22 اپریل یا 20 او یا 22 اپریل په دې دوه تاریخونو کې په یو تاریخ باندې رسول الله مبارک پیدا شوی دی یو دریم تاریخ د پیدایش چې دا زمونږ او تاسو عام خلکو په ژبو باندې جاری او ساری دی چې هغې ته 12 ربیع الاول وایي 12 چې مونږ او تاسو ورته وایو یادو ساتئ په 12 ربیع الاول باندې رسول الله مبارک د پیدایش په هکله مفسرینو محدثینو او لوی علماو وینا دا ده چې د دې تاریخ د پیدایش قول چې چا کړی دی هغه قول ضعیف او کمزوری دی قوي خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام یا په 8 ربیع الاول باندې پیدا دی او یا په 9 ربیع الاول باندې پیدا دی یو لوی عالم دی مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله هغه خپل کتاب کې لیکلي دي چې په 8 ربیع الاول باندې پیدا شوی دی بل یو لوی عالم دی مولانا مفتی عاشق الهی رحمه الله هغه لیکلي دي چې نه پیغمبر علیه السلام په 9 ربیع الاول باندې پیدا دی اوس تاسو نه سبا ته څوک تپوس وکړي تاسو ته څوک وایي رسول الله مبارک د پلار څه نوم و
نو خو په اسانه ورته ووایي د خوب پیغمبر د پلار نوم عبدالله و یاد وکړه که نه اوس به زه یو یو تپوس کوم چې تاسو یاد کړی دی که نه رسول الله مبارک د پلار څه نوم و نه اوده کېږئ مه که دا به یادوو او دا به داسې یادوو چې تر د مرګ د خونې پورې به یادوو ښه د پیغمبر علیه السلام د پلار څه نوم و د نیکه نوم یې عبدالمطلب و نیکه نوم یې څه و زمونږ او تاسو د خوب پیغمبر د پلار نوم څه و عبدالله او د نیکه نوم یې څه و عبدالمطلب او د پیغمبر علیه السلام د مور نوم بیبي آمینه دی محبوب پیغمبر د مور نوم څه دی بیبي آمینه نو د پلار نوم یې عبدالله دی د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی او د مور نوم یې بیبي آمینه ده تاسو نه څوک تپوس وکړي پیغمبر علیه السلام چرته پیدا شوی دی تاسو به ورته وایي په مکه مکرمه کې څوک درنه تپوس وکړي رسول الله مبارک کوم ځای کې پیدا شوی څه جواب به ورکوئ نه نو تاسو ویده ناست یې که نه زمونږ په کلاس کې چې په مدرسه کې 8 طالبان یې هغه داسې ویښ جواب ورکوي خپل استاد له چې حیرانه به پاتې شي رسول الله مبارک په کوم ځای کې پیدا شوی دی په مکه مکرمه کې مونږ تاسو الحمدلله ټول مسلمانان یو او دا خبرې یادول به تا دپاره فرض عین دي فرض عین دا معنی چې په هر چا باندې ځان له یادول فرض دي فرض عین دي نو اوس یادول غواړي سبا درته څوک ووایي پیغمبر علیه السلام کوم ځای کې پیدا او تاسو به څه ورته وایئ مکه مکرمه کې چې یو ځان له سم په چغو جواب نه یې راکړی که نه تر هغې پورې دعا نه کومه 2 بجو پورې به په دې منبر درته ناست یم او زده کړه به کوئ رسول الله مبارک په کوم ځای کې پیدا شوی دی دا وګوره چې 2 بجو نه واورېدي نه خو پیغمبر په کوم ځای کې پیدا و مکه مکرمه د پلار نوم یې څه و عبدالله د نیکه نوم یې څه و عبدالمطلب د مور نوم یې څه و بیبي آمینه دېسې پورې خو زده شو که نه بیا درته څوک ووایي یاره پیغمبر علیه السلام کوم وخت کې پیدا شوه تاسو به ورته ووایئ صبح صادق په ټیم کې څوک درنه تپوس وکړي رسول الله مبارک کوم ټیم کې پیدا و څه به ورته وایي بیا به درته وایي صبح صادق څه ته وایي وایي صبح صادق دا معنا ده چې د شپې او د تهجدو ټیم ختم شوه او سهار د مانځه وخت داخل و د تهجدو او د شپې وخت څه شوه هغه ختم شوه او سهار د مانځه وخت څه هغه داخل شو په دغه ټیم کې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی څوک درنه تپوس وکړي رسول الله مبارک په کومه ورځ پیدا تاسو به ورته په اسانه ووایئ چې د پیر په ورځ باندې پیدا خو پیغمبر په کومه ورځ پیدا پیر په ورځ باندې بیان مې ګوره 3 بجو ته رسي ښه ویښ جواب به راکوئ رسول الله مبارک په کومه ورځ پیدا پیر په ورځ باندې او چې کله پیدا کېدلو اسلامي میاشتې یا 8 تاریخو او یا 9 تاریخو تاسو نه څوک تپوس وکړي یا رسول الله مبارک د کوم تاریخ باندې پیدا شوی تاسو به څه ورته وایئ 8 تاریخ یا 9 تاریخ بیا درته ووایي د انګریزي میاشتو څوم تاریخو تاسو به ورته ووایئ یا 22 اپریلو او یا 20 اپریلو کله چې رسول الله مبارک پیدا کېدلو د انګریزي میاشتې څوم تاریخو یا 20 اپریل او یا 22 اپریل او بیا چې درته ووایي چې 12 ربیع الاول باندې نو تاسو به ورته ووایئ چې زه خو ډېر نه پوهېږم خو ما د خپل مولوي صاحب نه مسله اورېدلې ده چې د 12 ربیع الاول دا قول کمزوری دی 12 ربیع الاول دا قول څه دی کمزوری دی نو زمونږ او تاسو د نننۍ جمعې دا یو 3 خبرې دا زمونږ او تاسو سبق شو او دا باید چې ټولو ته تر مرګه پورې یادېږي یو دا ده چې پیغمبر علیه السلام د پیدایش نواله تر د آدم علیه السلام پورې چې کله سلسله رسیږي دې کې یو کم 50 سلسلې دي څومره دي یو کم 50 دا معنا لکه مونږ وایو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن خالد بن فهد بن مالك داسې تر اخره پورې ځه یو کم 50 سلسلې چې پوره کړې اخر کې به ووایي چې بن آدم علیه السلام نو نننۍ سبق اولنۍ حصه دا ده چې دا 49 حصې د سلسلې پیغمبر علیه السلام دا ټولې پاک دامنې وي دا ټولې څه وي مسلمانانو پاک دامنې دا معنا ده
چې پیغمبر علیه السلام په دې ټوله سلسله کې الله رب العالمین داسې سړی نه دی پیدا کړی چې هغه العیاذ بالله ګناهګار وي یا کومه ګناه دې صادره شوې وي د زنا او د بېحیایۍ په هکله نه، بلکې دا یو کم 50 واړه الله رب العالمین څنګه پیدا کړي وو؟ پاک دامنه عفیفه او پاک دامنه الله پیدا کړي وو. دا یوه مسله شوه. دویمه دا ده چې که د مور سلسله یې ده دم الله پاک دامنه پیدا کړې ده. دریمه دا ده که د بیبیانو سلسله یې ده الله دام پاک دامنه پیدا کړې دي. او څلورمه دا ده چې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی په مکه مکرمه کې، رسول الله مبارک پیدا شوی د پیر په ورځ باندې، خوب پیغمبر پیدا شوی د صبح صادق په وخت کې، رسول الله مبارک پیدا شوی په 8 یا 9 ربیع الاول باندې، رسول الله مبارک پیدا شوی په 20 یا په 22 اپریل باندې. او چې کومه خبره د 12 ربیع الاول ده علماو ذکر کړي هم ده، خدا قول کمزور دی. مضبوط قول دا دی چې یا 8 ربیع الاول او یا 9 ربیع الاول. دا اوس چې کومه میاشت شروع شوله دا ربیع الثانی ده، ربیع الثانی ده اسلامي. د دې نه مخکې کومه میاشت چې وه خلکو پکې خیراتونه کول او دیګونه خلکو پخول، هغه ربیع الاول وه. په دې تېره میاشت کې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی. په راروانه جمعه باندې به زمونږ سبق دا وي چې پیغمبر علیه السلام کله پیدا شو نوم ورته چا کېښودلو او دا نوم یې ورته ولې کېښودلو. په دې جمعه زما هم لږه مرۍ خرابه ده نو هغه سورې داسې ډېر برابر نه شو. یو به دا وایو چې رسول الله مبارک پیدا شو نو نوم ورته چا کېښودو او نوم یې ورته ولې ایښی دی؟ دا محمد صلی الله علیه وسلم دا نوم یې ورته ولې کېښودلو. دویمه مسله به زمونږ او تاسو دا وي چې کله رسول الله مبارک پیدا شو مونږ او تاسو چې عامه سنتي کوو، دا سنتي د پیغمبر علیه السلام چا کړې وه؟ دریمه مسله به زمونږ او تاسو دا وي چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو رسول الله مبارک باندې چا عقیقه کړې وه که یې نه وه کړې؟ څلورمه مسله به زمونږ او تاسو دا وي چې کله رسول الله مبارک پیدا شو د پیدایش نه وروستو تر د هغه وخته پورې چې ماشوم د پیو حق دی رسول الله مبارک له پی کومو زنانو ورکړي دي. دا مختصر سبق به انشاءالله بیا په لنډو الفاظو باندې پر روانه جمعه باندې وایو. الله دې مو تاسو ټولو له د دې ټولو خبرو زده کولو، یادولو، عمل کې راوستلو توفیق نصیبه وګرځولو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان. کریم ربا مونږ د خوب پیغمبر د زندګۍ متعلق چې څه ویل او اورېدل شروع کړه، ربا د پیدایش د پیغمبر علیه السلام نه واله تر د وفاته پورې چې څومره زندګي به مونږ بیانو، ای الله د دې زندګۍ یادولو او د دې زندګۍ هره طور طریقه مونږ له خپل ژوند کې راوستلو توفیق نصیبه وګرځولی. ربا زمونږ دا څومره محله ده، څومره زمونږ د مونځ ملګري دي چې دلته راځي او منځونه کوي، ربا د خوب پیغمبر د زندګۍ هر اړخ دوی له خپلو زندګیو کې راوستلو توفیق نصیبه وګرځولی. ربا که د خوب پیغمبر د زندګۍ خوشحالۍ وي، که د خوب پیغمبر د زندګۍ غمونو، که د خوب پیغمبر د زندګۍ ناسته ولاړه وه، که د خوب پیغمبر د زندګۍ عام حالاتو، الا دا ټول هر څه مونږ له خپل ژوند او زندګیو کې راوستلو توفیق نصیبه وګرځولی کړي. ربا څومره جمع راغلی ده چې څومره سپینګري دي ټولو ته په عمرونو کې خیر او برکت نصیبه وګرځوي. څومره ځوانان دي د علماو او د دینداره خلکو خادمان یې وګرځولی کړي. څومره ماشومان دي د وخت لوی علما یې وګرځولی کړي. څومره زنانه کورونو کې دي سپیکر اواز اوري، ربا دې ټولو زنانو ته هم د خوب پیغمبر د زندګۍ هره یوه خبره په خپل ژوند کې راوستلو توفیق ورته نصیبه وګرځوي. څنګه چې د خوب پیغمبر د زندګۍ حالت سړو دپاره سنت دي، داسې زنانو دپاره هم سنت دي. ربا په کورونو کې ناستو زنانو ته په هر سنت باندې عمل کولو توفیق نصیبه وګرځولی کړي. مونږ ټولو ته کامل ایمان او کامله دینداري را نصیب کړي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.